نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الانعام سورة نمبر 7 پارا نمبر 8 رکو نمبر 14 پہ اعتبار دا سورت سرا رکو نمبر 1 پہ اعتبار دا سپارے سرا آیت نمبر 111 خلاصہ دا رکو پس داغین لفظی ترجمہ دا رب العالمین پہ خصوصی فضل کرم او احسان سرا آغاز کو دا لفظی ترجمی مختصر تفسیر ضروری احکامو دا اتمی سپارے دغا مشرکین او دغا کفار دا پس زید عناد او تعصب کی مبتلا دی ایمان نراوڑی انسی شیطانان او جنی شیطانان نور خلق گمراہ کئی او دغا گمراہ کولو دا پارا اغوی تا دروغ خیست کئی او دا دی دا پارا چا اغوی بی ایمان شی او دغا دروغو تا ازلون مائل شی ویسلا دا اللہ او دا کتاب اللہ با منلے کیگی اکثریت دا دلیل حقانیت ندے رب العالمین خپی جنی حق سوک چاگا گمراہ دی او هغه څوک چې هغه په هدایت باندې کوم ذبح باندې چې نوم د غیر الله واخیستل شي نو د هغې خوراک دا جایز نه دی نفی د شرک اعتقادي ده نفی د شرک فعلی ده او تحریمات غیر الله بیانیږي کوم شیزونه چې رب العالمین حرام کړي دي په وخت د اضطراب کې هغې حرام نه دي د دومره د استعمالولو اجازت او گنجایش ته دی چې د هلاکت نه به بچ شي کوم چې قطعی حلال دی اغی ته حرام ویل یا قطعی حرام دی اغی ته حلال ویل دا شرک دی او د چا چې دا عقیده وی هغه مشرک دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ رب العالمین فرمائی قبل فرض منگ دویتا رشتی راولی کو اغوی ورتووی مڑی را جوندک کو اغوی ور سر خبری وکی او هر سا دویتا مخامخ راوڑنو بیا هم دوی ایمان نراوڑی زکا دوی پا زید او عناد کی مبتلا دی یو صورت دے دا زور او رب العالمین چوک پا زور باندے نا مسلمان کئی ولو اننا او کچری منگا نزلنا راولی کو الیہم الملائکہ دویتا ملائک وکلمهم الموتا خبری اکڑی دوی سرام مڑی وحشرنا اورا جمکڑو من علیہم پدوی باندے دویتا کل شیئن ہر یو شی قبلا مخامخ بیا هم دوی ایمان نراوڑی ما کانو نو ندی دوی لیؤمنو چی ایمان راوڑی زکا مہر لگولے دے اللہ پزلنو دوی باندے وجور زد او عناد دوی گرزیدلے دے الا مگر ان یشاء اللہ دا چی اغواری اللہ پا زوری مسلمان کی نو بیا دا اللہ دا طاقت نا بہر ندی ولیکن اکثرهم لیکن دیر ددوینا یجہلون جاہلان دی دا ہر نبی دا پارا دشمنان وی شیطانان انسی او جنی دغا د خلقو د دوکا کولو د پارا او د خلقو بی ایمان کولو د پارا د دروغ خبری خیسته کئی دروغ طرف ته زلون مائل کئی وکذالک هم دغا شانتی جعلنا پیدا کری دی من لکل نبیین د هر یو نبی د پارا عدوان دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان دا انسانانونا او دا پیریانونا یوحی بعضهم الى بعض اخودنا کوي وسوسی اچوي بازی ددوینا بازوتا دسشی زخرف القولی دخیستکڑی شوی دروغ خبرو من گڑت قصی واقعات دا ورطا بیانی دلیل پا دی خبرات شیطانان پا دو قسم بانی دی جن شیطانان او انسی جنی پا اعوذ باللہ سر تختی او انسی شیطانان یکم دا جنی شیطانانو پا نقش قدم بانی روانوی اغا پا اعوذ باللہ سر هم نزی یعنی انسی شیطانان دا جنی شیطانانو نزیاد خطرناک دی غرورا دا پارا دا دوکا کولو ولو شاء ربکا او کچری غختلے ربستا ما فعلوه نو نبوے کڑے دوی دا کار لیکن اللہ اختیار ور کڑے دے سوک چی خکار کئی او کا بد کار کئی البتہ انجام دا بد کار اغا بدوی فذروهم پس پریک دا دوی لرا وما حغسا یفترون
چې دوی دروغ جوړوي او دروغ ځکه جوړوي ولتصغى الیه او د دې دپاره چې میلان وکړي دې ته دې دروغو ته د دروغ خبرو ته د دروغ قصو ته واقعاتو ته کهانیانو ته افئدة الذین زړونه د هغې خلقو لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه لري په آخرت باندې په ضمن کې به زه دا یو خبره وکړم یعنی قرآن یې پرېښودلی دی قرآن ته نه راځي د دروغو قصو ته و کهانیانو ته په ګینټو ګینټو باندې ناست وي او دغه د دروغو قصې او ډرامې او دا شیزونه ګوري اوري د سترګو نه اوښکې روانې وي او قرآن یې پرېښودلی دی دا د څه شي دپاره د دوکه کولو دپاره د بې ایمانه کولو دپاره د حیا د جنازو د ایستلو دپاره دا شیزونه مارکیټ ته راغلي دي نن د امت زیاته حصه په دې کې مبتلا ده قرآن یې پرېښودلی دی وليرضوه او د پاره د دوی چې خوښ کړي دوی دا دروغ وليقترفوا او د دې د پاره چې وکړي دوی ما هغه څه هم مقترفون چې تر اوسه پورې کوونکي وو دوی د هغې چې زړونه یې مایله شي او په دغه میلان کولو باندې خوشحاله شي او بیا دغه غلطو شیزونو اورېدلو کتلو باندې همیشګي شروع کړي څه کسان راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یره چې تاسو داسې وکئ چې زمونږ او ستاسو په منځ کې کومه خبره کیږي ثالث مقرر کړي د علماو د یهودو نه یا د علماو د نصاراو نه دا آیات مبارکه نازل شو چې فیصله د الله او د الله د کتاب به وي هغوی ته کوم ضرورت افغیر الله آیا سوا د الله نه ابتغي ولټوم زه یعنی نه لټوم زه حکما فیصله کوونکې وهو الذي او حال دا دی چې الله هغه ذات دی انزل چې رالیږلی دی الیکم الکتاب تاسو ته کتاب قرآن مفصلا ښه په تفصیل سره والذین او هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی موږ هغوی ته کتاب یعلمون پوهیږي هغوی انه چې بېشکه یقینا دا کتاب یعنی قرآن هغوی په دې خبره پوه دي منزل من ربک نازل کړی شوی دی د طرفه د ربستانه بالحق په حق سره قرآن حق اور سچ کتاب دی د قرآن خبره حق اور سچ ده فلا تکونن نو پس مکیگا تا من الممترین د شکونکو نا وتمت او پورا شوی دا کلمت ربک خبره د ربستا د کلمین مراد څه شی دی څه مفسرین وی دین اسلام دویم قول هغه دلایل چې په توحید د رب العالمین دریم قول مراد د دین کلام الله د قرآن دی او بیا دو صفات بیانیږي صدقا د رښتینو والی کتاب دی څومره قصص دي واقعات دي ټول رښتونی دي څومره اخبار دي ټول رښتونی دي وعدلا او انصاف والا کتاب دی هر امر اور نہیں دا پا عدل او انصاف سره ده دریم صفت لا مبدلا نشته دی هیڅوک بدلونکې لکلماته خبرو د هغه لره یعنی قرآن محفوظ دی د تحریف نه او د تبدیل نه الفاظ هم محفوظ دی اور معنی هم وهو او هغه الله السمیع خ اوریدونکی دی د هر چا اوري العلیم او خپوه دی د هر چا په نیتونو پوهیږي رد په مشرکینو باندې چې هغوی اکثریت د حقانیت دلیل ګرځوي اکثریت دا د حقانیت او د حقیقت دلیل او سند نشي کېدی او دې مطلب دا نه دی چې د هیڅ چا اکثریت دلیل او سند نه دی د مؤمنانو د مسلمانانو د نیکانو خلقو اکثریت په یو خبره باندې دا دلیل د حقانیت او حقیقت دی وَإِن تُطِعْهُ كَچَرِ خبره اومني ته اکثره د ډیرو من د هغه چا فی الارض چې په ځمکه کې دي کچري د مؤمنانو د مسلمانانو اکثریت دا د حقانیت دلیل نه وي نو رب العالمین به من فی الارض نه ذکر کوله یضلوک نو گمراه بکړي هغوی تعالی را عن سبیل الله د لارې د الله نه وی دا سوای چې کوم مردار شي یعنی الله مړ کی هغه تاسو نه خورئ حرام ورته وای
او چې کله خپل حلال کوي نو بیا خوري حلال ورته وای داسې مکوي بلکې کوم الله مړ کې یعنی مردار شغه خوري او چې کوم خپل حلال کې مې خوري په دې خبره دوی سره کوم دلیل نشته دی ګمان پسې روان دي ان يتبعون تابدار نکوي دوی الا الظن مگر د ګمان د تش وهم د دین هغه ظن مراد نه دی چې کوم په شرع کې معتبر دی وانهم او ندوی الا يخرصون مگر اٹکل کونکی صرف خیالی او بے دلیل خبری کوي پاغي پسې روان ان ربک بیشک ربستا هو اعلم اغا خپوهیږي خی پی جندل دی من یضل هغه څوک چې بلار کیږي اوړي گمراه کیږي عن سبیله دلاری د هغنا وهو او هغه اعلم خپی جندل دی بالمهتدین سمی لاری والا وز د الله د طرف نه حکم داده چې کله تاسو یو شی ذبح کوئ نو په وخت د ذبح کې پاغي باندې د الله نوم وای ذبح د هر مؤمن او مسلمان کولای شي نارینه وي او که زنانه وي بالغ وي او که نابالغ وي په شرط دی باندې چې طریقه ورته معلوم وي فکلوا پس خورئ تاسو مما د هغې نه ذکر اسم الله چې اخیستلی شوی وي نوم د الله علیه پاغ باندې په وخت د ذبح کې الله اکبر او که چرته قصدنی پریږدي بیا دغه خوراک دا جایز نه دی او که په هرتی د الله نوم پاتې شي نو خوراک جایز دی ان کنتم کچری تاسو بآیاته پیاتونو داغ باندې مؤمنین ایمان لرونکي وما لکم او سو عذر دی ستاسو د پارا پس وجبان تاسو الله تاکلوا چې نخوري تاسو مما د هغنا ذکر اسم الله علیه چې اخیستلی شوی وي نوم د الله په هغې باندې د هغې غوښې خورئ ولې نه خورئ وقد اوحال دا دی چې یقینا فصل لکم په تفصیل سره بیان کړی دی الله تاسو د پاره ما هغه څه حرم علیکم چې حرام کړی دی په تاسو باندې دغه ټولو نه به ځان بچ ساتئ د هغوی خوراک ستاسو دپاره جایز نه دی او که چرته ورته تاسو حلال وای حرام شیزونو ته نو په دې سره تاسو د اسلام نم خارج کیږئ ها الا مضطررتم ها سوا د هغې نه چې مجبور کړی شئ تاسو الیه هغې ته نو بیا ستاسو دپاره ګنجایش شته دی دومره به ترې خورئ چې په څومره سره تاسو د هلاکت نه بچ کیږئ بیا هم د الله نه موافق غواړئ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ او بیشک ډیر خلق گمراه کوي خلق لرا بأهوائهم وخواهشات خپل سرا بغیر علم بغیر د علم نه بغیر د کوم دلیل نه د خلق ذهنونو کې شکوک شبهات پیدا کوي گمراه کوي وسوسې اچوي ان ربک یقینا ربستا هو اعلم هغه خپی جنی بالمعتدین د حدنا تیریدونکو لرا هر قسم گناهونه پریک ورنه بدله با ملاویږي هلته وذروا ظاهر الاثم پریک د ښکاره ګناه و باطنه او پټه ګناه کوم ظاهري ګناهونه دي او کوم د زړه ګناهونه دي شرک فعلی دی او که اعتقادي د ټول پریک دی تخویف دی ان الذين بشکا کسان یکسبون الاثم چې کوي گناه لرا سیجزون تیر ضربا ورته بدلا ورکړی شي بما په سبب د هغې گناهونو کانو یقترفون چې دوی بکول ولا تأکلوا او مخوری تاسو من راغله الله منی کړی دي خپل بندگان مما د هغینا د هغې غوښې نه د هغې مذبوحې نه لم یذکر اسم الله چې نوي اخیستلی شوی نوم د الله علیه په هغې باندې په وخت د ذبحه کې قصدن یې پرېښودلي وي وانه او بېشک دا لفسق خامخا ګناه ده فسق ده وان الشیاطین او بېشک شیطانان لیوحون خامخا وسوسی اچوي الى اولیائهم
ملګرو خپلو ته لیجادلوکم چې جګړه وکړي دوی ستا سره، مناظره وکړي دوی ستاسو سره. وان اطعتموهم او کچری خبره ومنله تاسو د دوی، انکم نو بېشکه یې به تاسو لمشرکون مشرکان. چې کله تاسو قطعي حلالو ته حرام وویل او قطعي حرامو ته حلال وویل تاسو، نو بیا به تاسو د اسلام نه خارج شئ.